د انډیا او استرالیا بارډر گواسکر ټرافي شروع شوې ده. ډومبنی ټیسټ میچ پکې د ډومبنی ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده چې د انډیا مکمل ټیم په 150 رنزونو باندې آوټ شوې ده چې کله استرالیا بالنګ کورنر لګیدا داسې چې د استرالیا بالنګ ډیر زیات مضبوط دي، خو بیا چې کله د استرالیا بیټینګ راغو په 150 رنزونو د انډیا ټیم وډ کونو د استرالیا هم په 67 رنزونو باندې وو کلاډیان آوټ دي. وکټ داسې جوړه ده د استرالیا، د انګلند، د ساوث افریقا، د نیوزیلند په دې پیچز باندې ټیسټ میچ ډیر زیات مزه وي ځکه بیټسمن لا پکې ډیر زیات دقت وي او د ایشیا پیچونو باندې راشه نو بیټسمن 15 ورځې ولاړې سو کې وټ کول نشي. ټیسټ میچ چې کم دی په انګلند او په استرالیا باندې مزه کوي ځکه هلته د بالر هم پته لګي او د بیټسمن هم پته لګي، د بیټسمن پکې سپیشل پته لګي چې دا بیټسمن په څومره اوبو کې دی. راځو مکمل سکور کارډ له د ډومبنی ورځې لوبه چې کومه ډومبنی ټیسټ کې اختتام پذیر شوې ده په هغې باندې خبره کوو. د انډیا ټیم سره چا ښه بیټینګ کړی، استرالیا سره بالنګ چا ښه کړی دی. په 150 رنزونو باندې د انډیا ټیم څنګه آوټ شوی دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. انډیا فرست اننګز 150 باندې 10 کلاډیان آوټ او 49.4 اوورونه هم واخلي دي. یشسوي جیسوال په 0 باندې آوټ شوی دی. کے ایل راهول 26 رنزونه کړي دي. پډیکال دله ډیر ټایم پاس مطلب چانس ملو شي په 0-2 هم آوټ شوی دی. ویرات کوهلی یو ځل بیا ناکامه 12 بال 5 رنزونه. ریشب پنت پکې ښه بیټینګ کړي 78 بالو باندې 37 ښه سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي دي. خدور جورل 20 بال 11، واشنگټن سندر 15 بال 4، نتیش ریډي زبردست بیټینګ کړی دی 59 بال 41 رنزونه د هم ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي. هرشت رانا 5 بال 7، بمرا 8 بال 8 او سراج نټ آوټ پاتې شوی 0 بال 0. د استرالیا طرف سټارک 2 وکټې اشتري 14 رنز ورکړي په 11 اوورونو کې. جوش هیزل اوټ 13 اور 29 4 وکټې. پیټ کامن 67 رنزونه ورکړي دي په 16 اوورونو کې 2 وکټې اشتري دي. ټونا هاي اکانومي سره د بالنګ کړي دي. نیتن لاین 5 اور 23 وکټ یوم نه. سپینر بالر خو دغه تاړو کامیاب دی نه. میچل مارش 5 اور 12 2 وکټه د هم ترلاسه کړي دي. په جواب کې ورپسې بیا د استرالیا بیټینګ وګورئ په 67 باندې وو کلاډیان آوټ دي 27 اوورونو کې. اوس وو کلاډیان چوټ کړي دي هغه د بالنګ سکور کارت طرف راځو. عثمان خواجه 19 بال 8 رنزونه، میکسوینی 13 بال 10 رنز. لیبوشیا نو ګورئ د په 52 بالونو صرف 2 رنزونه کړي د ظالم زوی. 52 بالونه واخلي دي او صرف 2 رنز یې پکړي. تقریبا 9 اوورونه د واخلي په 9 اوورونو کې صرف د 2 رنز جوړ کړي دي. سټیون سمیت په ډومبني بال باندې آوټ شوی دی. ټریوس هیډ 13 بال 11، میچل مارش 19 بال 6 رنز، الیکس ګيري د په بیټینګ باندې لا ولاړ دی نټ آوټ دی 28 بال 19 رنزونو باندې. پیټ کامنز کپتان آوټ دی 5 بال 3 رنزونه او میچل سټارک په کریس موجود دی 14 بال 6 رنزونه د هم جوړ کړي دي. بیا ورپسې د انډیا بالنګ کو ګورئ جسپریت بمرا 10 اور 17 رنزونه ورکړي دي او 4 وکټه د اشتلي دي او محمد سراج 9 اور کې 17 رنز د ورکړي دي او 2 وکټې د ترلاسه کړي. یو وکټه پکې هر شټرانه هم اشتلي ده چې 8 اور 33 رنزونه د کنسیډ کړي دي. نو دا ډومبنی ورځې مکمل سکور کارډ د انډیا لوبډله 150 باندې ټوټل آوټ شوی ده او د استرالیا په 67 باندې 7 کلاډیان آوټ دي. سبا چې کوم دوباره گیم سٹارټ کیږي په هغې باندې به انشاءالله سبا خبره کوو. دا د ډومبنی ورځې مکمل سکور کارډ ډېره زیاته مننه.